یو وار د جمعې ورځ وه، نبی علیه الصلاة والسلام منبر ته تشریف راوړو. په یو پوړۍ باندې خپګ دي، رسول الله مبارک فرمایي چې آمین. دویمه پوړۍ باندې خپه کېغوستله، وی فرمایل آمین. په درېیمه پوړۍ باندې خپه کېغوستله، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې آمین. چې کله منځ شو، صحابه راغلل، نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې اے د الله رسوله مخکې هم ته دې منبر ته راتلې، په دې منبر به تا مخکې بیان کولو، خطبه به دې کوله، خو دا نن ورځ څه عجیبه ورځ وه، تا درې پیرې په پوړۍ باندې ختلې، تا به آمین ویل. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې اے صحابو، جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام ما ته راغلی و، ما چې په اول پوړۍ باندې خپه کېښوسته، جبرائیل امین وفرمیل چې هلاک دې شي هغه کس چې د هغې مخې ته ستا نوم اغوستلی کېږي، د هغې مخې ته د محمد رسول الله نوم اغوستلی کېږي، هغه په درود شریف صلی الله علیه وسلم نه وایي هلاک دې شي داسې کس. نبی علیه السلام فرمایي چې ما ویل آمین، په دویمه پوړۍ باندې مې خپه کېغوسته، جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې هلاک دې شي هغه کس چې په هغې باندې روژه راشي او په روژه کې داسې عبادت ونکړي چې په الله باندې د خپل مغفرت ونکړي. ما ویل چې آمین، په درېیمه پوړۍ باندې خپه کېغوستله او وی فرمیل چې هلاک دې شي هغه کس چې د هغې مور او پلار دواړه یا یو په دې کې وي او د هغوی په رضامندۍ سره ځان جنت کې داخل نه شي. ما ورته ویل چې آمین. خیره چا کړې ده؟ د ټولو فرشتو سردار. آمین به چا ویلې؟ د ټولو انبیاو سردار. یو پکې دا و چې هلاک دې شي هغه کس چې د رمضان میاشت پې راشي، هغه داسې عبادت ونکړي چې الله باندې ځان ونه بخي. عزیزانو کوشش وکړو داسې عبادت وکړو. تاسو ته زه یو مثال در کوم. د بعضو خلکو سیزن اختر کې وي، د جوړو والا سیزن په اختر کې وي، د بوټانو والا سیزن په اختر کې وي، پروژه کې چکنۍ والا، کلونو والا، کچالانو والا، پکوړو والا سیزن وي. په دې کې هغه د 11 میاشتو نه زیات کار کوي او که نه کوي. په دې کې هغه ځان نه خوله وباسي، ولې چې بیا وایي نور میاشتې سکړه ده، دا یو میاشت ډېر عبادت کول پکار دي، ولې چې نورو میاشتو کې بیا زموږ ستا هغه مزه نه وي، او په دې میاشت کې چې کوم فضیلت د عباداتو دی دا په نورو میاشتو کې ویم ده. تاسو ته زه ووایم بیت الله شریف دا د الله کور دی، دام د الله کور دی. بیت الله ته بیت الله ویلی کېږي، د هغې عظمت زیات دی. ګینې که سوچ وکړو دام د الله کور دی، هغه هم د الله کور دی، نو دا د هغې عظمت ولې زیات دی؟ دا ځکه زیات دی چې هلته الله پاک د خپل خصوصي رحمتونه نازلوي. احادیثو کې راځي 120 رحمتونه الله په بیت الله شریف باندې روزانه راوړي. 80 د طواف والا دپاره، 40 د مزګزارو دپاره، او 100 چې بیت الله شریف ته خالصو ګوري د هغې دپاره 100 رحمتونه. نو هر میاشت د الله ده، خو رمضان کې د الله خصوصي رحمتونه وي، څنګه چې په بیت الله شریف کې د الله خصوصي رحمتونه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الشعبان شهری ورمضان شهر الله. شعبان دا زما میاشت ده او رمضان دا د الله میاشت ده. په یو حدیث کې راځي رجب دا د خلکو میاشت ده، شعبان زما میاشت ده او رمضان دا د الله میاشت ده.